تدریب الراوی کې تاسو ته پرون ورځ صحیح او داغي تفصیل ذکر شولو. نن روز مصنف رحم الله مونږ ویلو چې په صحیح کې به مختلف مسائل بیانوي. نن دویمه مسله په دې کې د ذکر کې اول مصنف فی الصحیح المجرد صحیح البخاری ثم مسلم وهما اصح الكتب بعد القرآن والبخاري اصحهما واكثرهما فوائدا وقيل مسلم اصح والصواب الاول. تدیجن مصنف رحم الله دا ذکر کوي چې هغه کتابونه چې پای کې صرف صحیح احادیث دي، هغه کتابونه چې پای کې صرف صحیح احادیث دي، هغه بخاری شریف او مسلم شریف دي. بردی پمنس کې مصنف رحم الله یو موازنه کړې ده چې بخاری شریف تر شاته قسم توازن رسیږي او رسي هم به په کې دلته یو موازنه کړې ده چې بخاری اصو د ټولو نه زیات صحیح بخاری دی که مسلم دی. اول نمبر درجه د بخاری دا او که مسلم ده. نو د مصنف رحم الله رائے دا ده چې اول نمبر درجه د صحیح بخاری ده، بیا پاگه بسی دویم نمبر درجه د مسلم شریف ده. د دې لپاره مصنف رحم الله دلایل قائمه په درې قسم لاندې امام سیوطی رحم الله ذکر کړی دي. علما د درې قسمه دلایل ذکر. اول نمبر شرایط کو وګوره د امام بخاری رحم الله شرایط سخت د امام مسلم نه. مثلا د امام مسلم رحم الله په نسبت صرف معاصرت شرط ضرب کافی ده. اوس ملاقات کې ثابت وی او کنه خو یو راوی د بل راوی ضمانت بیا منتر امکان لقاء چورته وایو د ملاقات امکان هم کافی ده. بس ارته سراوی نه روایت اخلي، لیکن امام بخاری رحم الله فرمایي چې صرف امکان لقاء کافی نه ده، معاصرت ضروری کافی نه ده، بلکې ملاقات ضروری ده. چې تر څو پورې ملاقات نه شوي تر هغه وخت پورې امام بخاری د غراوی نه روایت نه او کاره خبره ده. هغه شرایط غوړه شو. نمبر 2 تاسو وګورئ د امام بخاری رحم الله په بخاری شریف کې 80 راویان هغه دي چې هغه متکلمون فيه دي، په کلام شوی دی. لیکن که مسلم شریف وګورئ په دې کې 160 راویان هغه دي چې دا متکلمون فيه دي. نو چرته 80 او چرته 160 ښکاره خبره ده چې 160 زیات دي او 80 کم دي. نو د امام بخاری رحم الله بخاری شریف ته په دې اعتبار سره هغه فضیلت حاصل شو. او دریم نمبر وجہ چې هغه دلته ذکر کړي دریم هم څه وجه ذکر کړي ما د ذهن نه ووتل خلاص. نه مناسب دغه راځه. زبرحال دویم نمبر مسلم شریف د پاره یو جزوی زیاتی فضیلت هم شته چې امام مسلم رحم الله یو روایت نقل کی داغي د لاندې مختلف سندونه داغي ذکر کړي. نو دومره زیات طرق د یو حدیث هغه امام مسلم رحم الله خاصیت د چې د ذکر کړي. او امام مسلم رحم الله د امام بخاری رحم الله شاګرد دی. نو دغه جزوی فضیلت چې دی هغه حاصل له مسلم شریف ته او مستقل په دواړو کې اصح چې دی هغه بخاری شریف دی. یو خبره. دویمه خبره به دې کې راځي ویرا د امام شافعی رحم الله قول د اعلان د امام سیوطی رحم الله نقل کړی دی چې اصح پټولو کې صحیح کتاب هغه موطا امام مالک ته. امام سیوطی رحم الله لاندې راغی جواب کوي وای دا د امام شافعی رحم الله قول دغه زمانه سره تعلق ساتي چې امام بخاری رحم الله بخاری شریف وجود کې نه راغله. هغه وخت کې یقینا چې اصح الکتب هغه موطا وا چې کله بخاری شریف په وجود کې راغی نو بیا اصح الکتب هغه بخاری شریف شو. او دغه وجم دارا چې په موطا کې مراسیل شته، په کې معلقات شته، په کې منقطع روایت شته او امام بخاری مولا بخاری شریف دې نه پاک دی.
اخر خبر ده چې بخاری شریف دا غینه غوړه شوګوري ورته والثانیه اول مصنف یو مصنف ده یو مصنف ده مصنف بر اسم فاعل څخه شي هغه مصنف لیکون کې راغی او مصنف کتاب دا غیته ویل اول مصنف اولنې مصنف فی صحیح المجردی په خالص صحیح احادیثو کې صحیح یی ګوره ته موږ ته صحیح حدیث راو خو د وس دا راغی چې صحیح حدیث به ملاویږي کوم ځای کې هغه تفصیل راکړي صحیح البخاری اول نمبر صحیح البخاری ده ثم مسلم ها صحیح البخاری اول نمبر صحیح بخاری ده ثم مسلم صحیح مسلم دویم نمبر صحیح مسلم ده وهما اصح الكتب بعد القرآن دا دواړه اصح الكتب دي ټول نه زیات صحیح دي په کتابونو کې رسول قرآن یعنی په بخاری شریف پسې درجه د بخاری او مسلم شریف ده تاسو ګورئ ماته یاد بساتئ د دیو روایت ته تلقی امت بالقبول شرف حاصل له امت قبول کړي دي غیر مقلد شي دي او خدغه اصول منی نه نو کله کله زمونږ د غوي سره بحث راشي موږ د غوي د اصول مطابق جرح شروع کوو ځکه هغه د خراب بچی سره اصول منی نه امام منیفر مولا راشي ظالمان په جرح شروع کی نو امام منیفر مولا خو مشهور امام دی او مشهور امام باندې جرح مفسر هم ناقابل قبول نه په مشهور امام باندې جرح مفسر هم ناقابل چې مشهور امام جرح مفسر هم ناقابل قبول شو ته مبهم او مجمل جرح راخلی په امام منیفر مولا باندې کینو ته اصولونه بغاوت کې اصول منی نه نو چې اصول نه منی بیا موږ د اصولونو هټ کړ جرح شروع مولا وکړي صبر مولا فرمای ورځ بنو ریټاون کیو یو کس راغی ما ته چې په امام بخاری باندې فلا جرح کړي فلا امام ته چې په امام مسلم په امام بخاری له مولا باندې فلا جرح کړي دا خپل استاد ورته متروک الحدیث او متروک الحدیث خطرناک جرح ده تاسو په تدریب راوی کې راشي چې دغه متروک الحدیث جرح بچا باندې وشي د روایت په استدلال او استشهاد دواړو کې نشي قبلې ده په دې باندې دا خطرناک او ما ورته ویل چې په امام ابو حنیفه مولا باندې څوک جرح کوي غیر امام حنیفه مولا زمانم نه دی متماز د تعصب د وجه نه جرح کوي او په امام بخاری مولا باندې خپل استاد جرح کوي نو سلام ته چې په امام بخاری جرح مرده جاو په امام بخاری جرح کتاب مې ورته راوړ مرده دا والا زینب ما نو به ما ته چې دا بس کیږي مرده یې باندې کیږي امام نسائی ته مجهول ویل شوی جرح اوپر چا شوی جرح نه څوک پاتې نه دی خو جرح صحیح هم ده که صحیح نه د اصول موافق ده کنه دغه کتل غواړي بیا ورته ما ویل امام مولا کړي سره ما ورته چې مونږ ته هیڅ نقصان نه راړسي ګوره راویان په دوه قسمه وي د بعضی راویانو مثال د سمندر دی بعضی راویانو مثال هغه د معمولی لوخي دی ګوره سمندر دی سمندر ته څومره ګندګي اور واچو دا نسخه کیږي لیکن ته یو بالټي وبوت یو جام وبوت معمولی قطره د ګندګي اور واچو دا ګنده شو امام بخاری او امام مسلم هغه امامان دي د خپل فن خپل لوخي امامان دي هغه مثال د سمندرونو دی او سمندرونو ته کار څومره پسې ګندګي اور واچنه نه پاکي دي که امام بخاری امام منیفر مولا تر څومره جرح یو کوي ته نقصان نه رسي مشهور امامان دي جرح مفسرم په نقصان نه کوي او باقی راویان دغه مثال د لوخره معمولی ګندګي هم معمولی جرح هم نقصان ورسي پیږي خبرو تاسو د جرح او تعدیل نوټونه راوړي دي ها دې ته و چې جرح او تعدیل نوټ سره راوړي هغه زموږ د اول ورځې شروع کېدونکو سبق دی مناسبه او اصطلاحات یادول دي سبق یادول جرح او تعدیل تاسو مخ کې کار مشق بنه شروع کیږي بیا ورته و چې هغه راوړي مناسب ټیک شو خپل ځان نه پټسټو باسي دلته واخلې اصل کافي سبب کې زیاته کمه کو بیا واغه کوم نوٹ زمونږ دی رغې نه و باسي جرح او تعدیل ضروري سبق در کال اول نه موږ شروع کو میاش نیمه کې ختم شي به خپل کافیانو کې سندونو تحقیق شروع شي خپل نو چاغي سره تاسو روان شي تاسو تر اوسه پورې را نه وړو مناسب وسو بهرحال نو غیر مقلد سره په دغه تناظر کې زمونږ کله با سره چې موږ بخاری په روایت باندې جرح شروع کو دغه وجه سوي چې د اصول منی نه به اصول ډلې نو موږ مور سره به اصول شروع کو ځکه به اصول ته چړې ته چې په اصولې دغه په جبه کې جواب نه ورکې نو هغه نه سمي دلته زبیا بغیر ته هغه مسله کې تفصیل وکم والبخاری نو یو مناظره کې مولا کړي صبر بولاتا دیو روایت پیش کړه د بخاری صاحب نه پیچار حق کړی او ته بخاری پر جرا او یہ بخاری اصح الكتب بعد کتاب الله اگر تو دلیل غیر مقرر تو یہ بخاری کی پہلے
सफ़े पर लिखा हुआ है। अमल कड़ी सारे तो ये किसी दुकानदार ने लिखा है, पैदा चाह दुकानदार लिखे ली उसे दुकानदारान खबर रावड़ी पर मुनाजरे की पेश के अब और तुम्हारा कड़ी सफरे बोला दन न गुलाव के बरता उस तरह पखबल ज़ेबान इंशाल्लाह मसाइल की वही काश के रग बुखारी दी दन्नम लग का तलेवे दन्ना इब्नुल हुमाम रहमहुल्लाह कौल है वर्ता नकल को अगवी तहक्कुमुन ला यजुज़ु फी तक़लीद बुखारी असहुल कुतुब दे दा तहक्कुम दा सीनजूरी दे बदी के चा तक़लीद जायज़ न दे दलते मुंगा खबर हो 80 रावियान द बुखारी अगर मुतकल्लमुन फी दी और इमाम दारिक़ुतनी रहमहुल्लाह अल इल्ज़ामात व ततब्बु पर उम्माने मुस्तक़िल योजिल की किताब लिखे ले दे। चलो गो रही वल बुखारी व सहमा और बुखारी पर ये दौड़ू की ज़ियाद सही दे व अक्सरुमा फ़वाइद और ज़ियाद ते दौड़ू की फ़वाइद ज़ियाद वकील मुस्लिम अवेल शूरी से मुस्लिम असहु दा ज़ियाद सही दे व सवाबुल अव्वल सही खबर दादा च बुखारी असह दे वक्त से मुस्लिम अलबत्ता इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह दी किताब मुस्लिम शरीफ जुज़ी फज़ीलत दलते बयानी او خاص دے مسلم بجمع طرق الحديث په جمع کولو د طرق د حدیث په مکان په یوځي د په یوځي باندې دومره سندونه جمع کړی دي مولانا صاحب چې هغه بل کتاب کې نشته دغه سي خو مولانا صاحب موږ دا خبره غلطه را کتر امام طاوی رحم الله شرع باندې اثر طاوی شریف کلاو کې هغه په یو حدیث دلان دي کوم سندونه غره جمع کړي دغه بل چانه دي کړي خو افسوس دا موږ توجه نه ورکو نور کتابونو کې صحیح تاسو شروع کوي بخاری ترمذی ابو داود شروع کوي ابو داود سره چرته غلطی کې رهنا په دلیل نقل کې ور سره زر قال ابو داود ولګي امام نسائی چرته رهنا په دلیل نقل کې هغه سره قال ابو عیسی ولګي ټک روایت باندې ټک بیزه وکی امام طحاوی رحم الله طحاوی شریف هغه زبردست کتاب لیکل دی باب ترجمه الباب کی دی دې دلان دی لاول د مخالفینو روایت هغه نقل کې خپل مذهب خلاف روایت نقل کې ورسره دغه سینه چې خپل نقل کوي ول دا غوي نقل کې بیا د روایت مطلب بیان کی دا غینه دلان دی به خپل روایت نقل کی به درته تطبیق هم پیش کی مثلا د پیشو جوټه را و پیری بینځي کې درې پیری بینځي زموږ مذهب درې پیری دی امام طاوی مولا لاول دا غوي حدیث نقل کی وو پیرو به خپل روایت نقل کی درې پیرو بیره غیر پس وای او ابتدا کې چې کله د سپو سره مانوسیت زیاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کړو ول سپي وجنای سسسته چې خلور دی هغه پیرینځي دا د نفرت پیدا کولو لپاره لاول حکم سختو خو چې بیا سنه څنګه نفرت پیدا شو مانوسیت ختم شو بیا حکم کې نرمي رااله نو دا هغه د اول زمانه سره تعلق ساتي وروسته زمانه سره به امام طاهری مولوی ګوري موږ په دواړو باندې وی عمل کوو وای موږ په دواړو باندې عمل کوو مونږه و پیری سپیج سسې جوټه کې راغله په مذهب باندې و پیری انزل مستحب دی او درې پیری انزل واجب وای موږ په دواړو باندې عمل کوو او به اعلان خپل هغه چې کله امام طاهری مولا خپل نظر شروع کی کنه به ډېر خطرناک امام طاهری مولا بیا وای دلته وګوره سوچ وکړه سپه یو د لوی ګندګي ده یو د خلی ګندګي ده لوی میتیازي پخانه نو دا خو ټولو په نسبت مسلم ده چې دا پخانه د غي د خلی د ګندګي نه زیاته ګنده ده نو چې هر کله د سپه په یوسس کې ګندګي وو کې په درې انځلو سره پاکي د خلیغه په طریقه ولا سره پاکي حافظ ابن حجر رحم الله په التبیاز دا چې امام طاهری د استدلال نقل کړی جواب عقلی دلیل هغه وی دا د نص په مقابله کې قیاس ده نو علامه عینی رحم الله عمدۃ القاری کې به جواب کړی دی وی دا د نص په مقابله کې قیاس نه دی دا دلالت النص ده احنا په چرته چاته جواب نه دی پرې مناسب دا حافظ ابن حجر او علامه بدرالدین عینی رحم الله په خپل کې وخیو مناسب علامه عینی بدرالدین عینی رحم الله دا استاد او شیخ او حافظ ابن حجر رحم الله شاګردو د حافظ ابن حجر رحم الله خور چې وا د علامه عینی رحم الله باندې واده وا هغه بیبي وا خو ته د خور د علامه عینی رحم الله د خزه د لوی محدث وا حافظ چل تفت الباری شروع کړل نو زه په ځکه کوم باز زګونو کې رحنا په خلاف ډېر تعصب مظاهره کړی دا نو دا خور به کله را لکور ته دغه مسودات به وکاته به جبراغه علامه عینی ته ویل دا قصه کړی دا علامه عینی رحم الله ته عمدۃ القاری شروع کړه دلته فتح الباری راوته عمدۃ القاری په جواب مارکیټ ته راغی
هغه شرح مو دا جواب دغه کتاب ولیکو امام بیهقی رحمه الله سنن الکبرى للبیهقی باز وګورئ کړه تعصب مظاهر خپل موضوعي روایت ته صحیح وایي زمونږ د انا ابو سعید روایت داس دوزه حکم په ولګي خو به رستا پغی باندې الجوهر النقی لګیدل د مناسب ځخنا په طرف په هغه زمانه کې جواب د زمونږ سره چې کوم دنه پراته دا بیروت چاپ دی په باقي په حاشیه باندې جوهر النقی لګیدل دی او په متن کې مناسب داغه سنن الکبرى د امام بیهقی دی دلته ملاوی خو ډیر ناقص وي یوزي تلاړم یو مشر عالم او هغه سره ډیر الله والا سره دی اثر پروتو اوس ما تر اوسه مورته چې د ماته بکاری کې مناظره کی ما ورته مونږ ته ضرورت پیخي کې زبې وېسم هغه ماته پروسټیټ کې واسنه هم پس د دین هر څو ګلس دول اته نه حل جلدونم پروسټیټ سو ګواسي ما ورته زګورو ویرا مې وډوت یو کال چې را سره شو به جواب راولې کو بس در بخله مې ده تاسو مولانو سره چې المارو کې پرتی سبي کوی په کار راځي نو بهر حال خبره مې سپوري کول د امام طاهری رحمه الله کتاب ډیر زبردست کتاب دی خو موږ توجه نه ورکوم خو لم یستوی بس صحیح ولل تزماو اوس ګوره دې کتابونو کې خو صحیح احادیث دي خدا ضروري نه چې د دنیا ټول صحیح کی صحیح روایت په بدی کی وي دیو استیعاب نه کړه ټول نه دی راجمع کړي بازی راجمع کړي صحیح کړي دي بازی راجمع کړي ټول نه دی راجمع کړي او نه التزام د دې کړه چې موږ به تمام صحیح روایت په دې کې نقل کړو نو د دینه بارم صحیح روایت سره دینه زیات صحیح شته ولم یستوعب او د استیعاب نه کړه امام بخاری او مسلم الصحیح صحیح حدیث یعنی چې ټول صحیح به موږ راجمع کوو د موږ نه منه پاتې ولل ته زمونه التزام کړی دغه قیل ویل شوې دي اوس دا مسله کوي چې یاره د دیونه صحیح احادیث پوت شوې دي کنه یا پوت شوې دي یعنی ډېر حدیث دي چې صحیح او دیونه دي نقل کړي اوس باز دا ده چې کم د دینه پوت شوې دي ته طالب زمونږ نه مناسب کمل وای ها طالب دې ها ته پاسېګا تر کوم ځای مناسب ها او دسته درلو ټایم دی ها مناسب زکوزه چې په وخت نه راغله به زما پیریډ ته مناسب د ټایم زکوزه ټول سبق خرابې زمانہ تاسو سی غب لګي پس سب پیریډ په مینس کې راشي او د غلطی کې نه دا کم غب شو دا سی به مرزه سبق لدا شي شو دا خو سی غب لګي تا نو دلته دا بحث کې چې ردنه زیات صحیح حدیث پوت شوی دي که لګ پوت شوی دي نو صحیح خبردار چې زیات ورنه پوت شوی دي لوی ذخیره د صحیح او غیر پر یو دلیل دار امام حاکم رحم الله مستدرک لیکل مستدرک علی صحیحین پګی لوی ذخیره را جمع کړل دي چې هغه دیو په شرایطو باندې پوره دي دیو په شرایطو باندې صحیح دی او نه نقل کړي مستدرک علی وغیرہ وقیل ویل شوی دي لم يفدهما ندی پوت شوی د دوړو الا القليل مگر لګ وانکر هذا انکار لې شوی د نه دا خبره غلط ته ډیره یې دغه نه پوت شوی دا والثواب صحیح خبر انه لم يفوت الاصول الخمسه الا اليسير چې ندی پوت شوی د اصول خمسونه ابن ماجه ورنوخه او باسي سای ستمون چورته وای بخاری مسلم ابو داود شریف ترمذی شریف نسائی شریف ٹھیک شو دغه پنځه دی یادې چې دې پنځو اکثر نقل کړي دي دیونه لګي سپوت شوی دا چې پنځه واړه وګوري د بیر دیونه لګي سپوت شوی دا والثواب انهم لم يؤتوا الاصول الخمسه ندی پوت شوی د اصول خمسونه الا اليسير مگر لګ ان اجزاء قسکو مع الصحيحين وسنن ابي داود والترمذي والنسائي هغه د کتابونو شمونه وجمله ما في البخاري اوس دا باس کې مناسبو چې احادیث چې دي مناسب څومره دي توجه وکړئ که مکررات سره حساب کې د بخاری نو بیا 4000 مناسب 4575 او چې مکررات ورنه حذف کې به 4000 دي دغه سره مسلم شریف هم
چې مکررات ورنه حذف کې 4000 دي او سره د مکررات د مسلم روایت چې دی یو روایت ته د 8000 چې بیا ټول 8000 دي سره د مکررات او بل روایت د 12000 دی چې د مکررات سره هغه 12000 دي ٹھیک شو خمانه سره وجمله ما فی البخاری او ټول چې بخاری کې دي 7000 و 275 حدیثا هغه ټول مناسب 7000 مناسب 7275 بالمکررات سره د مکررات او به حذف المکررات او په حذف د مکررات سره 4000 هغه سودی 4000 دي معنی چې تکرار ورنه حذف نه کینو به 7500 دمونه مناسب 275 7275 او مناسب چې مکررات ورنه حذف کی نو بیا 4000 ٹھیک شو ها او مسلمین او امام مسلم رحم الله نقل کړي باسقاط المکرر اسقاط د مکررات سره چې مکررات ورنه حذف کی نو 4000 هغه 4000 دي او سره د مکررات نو تاسو ته به ما ویل چې هغه سودی 8000 یو قول دی او دویم قول 12000 ٹھیک شو مناسب بس ته مناسب دا مناسب یو څو مسلې ذکر کړي بیا غینه پس حسن تزیراغي قسمونه به ضعیف تبجداغي قسمونه ډېر ښه ترتیب سره د بیان کړي دا سبق چې په یاد شي او درجه او تعدیل ولا نوٹ مناسب د ضرورت